الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمانان ورون الله جل مجلوه خپل بنده انسان د عمل لپاره پیدا کړی دی. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. او د انسان علاوه دا نور تمام مخلوقات د انسان په خدمت کې لګولي دي. واړه مخلوقات دي، غټ مخلوقات دي، پسترګو ښکاري نه ښکاري، شعور والدي او کبي شعور دي، دا ټول الله جل جلاله د خپل بنده د نوکرۍ د خپل بنده د خدمت او د خپل بنده د دنیا د ژوند د ضرورتونو د پوره کولو لپاره پیدا کړی دي. غوا ده، میخه ده، چیلی ده، ګډه ده، د الله بندګانو ته د دوی د ضرورت مطابق څه شپی ورکوي. او د پیو سره بچی هم ورکوي. او بیا د هغه پیو نه ماستم راځي، کوشم راځي، پیروي هم راځي، شمري هم راځي، سوچه غوړي هم راځي. دا خدمت الله پاک ګډو ته، چیلو ته، غواګانو میخو ته حواله کړی دی چې زما د بنده دا ضرورتونه به تاسو پوره کوئ. یو ورځ یو صحابي په یو غوایي باندې سورو، املا ورله ناستو،
نه هغه وی خبرې شروع کړي لم اخلق لهذا زه خو ټیک د الله ستا د خدمت دپاره پیدا کړی ما خو دا کومه خدمت چې ته لګیا یې زمانه اخلي نو الله پاک زه ستا د دې خدمت دپاره نه یم پیدا کړی د سورلۍ کار به زمانه نه اخلي نبی علیه السلام خوا کې راتېرېده پیغمبران به د زناور په ژبه پوهېدل وی فرمیل آمنت به د غوی په دې خبرو زما یقین دی عمر فاروق او صدیق اکبر دغه وخت کې نو او نه هغوی دا قصه لیدلې وه نبی علیه السلام هغوی هم د ځان سره ملګري کړه آمنت به و ابو بکر و عمر زما د دې دواړو ملګرو هم په خبره باندې ایمان دی نو یو طرف ته خو د دې حدیث نه د صدیق اکبر او د عمر فاروق لوی عزت عظمت او برکت معلوم شو نو وی الله پاک د پټو د اړولو دپاره پیدا کړی دی د سولۍ دپاره الله د دې مقرر پیدا کړی او هغه ته الله دا شعور ورکړی دی چې ستا ډیوټي دا نه او بیا ټول عمر تېنه پی حاصلو بچی راوړي بچی خرڅو او بیا چې د ارسه نه پریوځي بیا د سر قرباني م راکړي یا پې چاړه راکاږو غوښې وخورو او یا یې بازار کې خرڅ کړو پیسې جیب کې واچو نو غرض دا د انسان نه علاوه نور چې څومره مخلوقات الله پاک پیدا کړي دي دا د انسان د خدمت دپاره مار مونږ تاسو د مار ښکاري او خطرناک راته ښکاري یریږو تېنه خو قرآن کې الله وایي هو الذي الله هغه ذات دی خلقه چې چا پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره ما هر هغه څه فی الارض چې بزمکه کې دي جمیعا ټول د ما دا لفظ د دوو ټکو نه جوړ دی یو پکې میم دی او بل پکې الف دی ټکی هم ډېر مختصر دی لیکلو کې هم آسان دی لوستلو کې هم آسان دی خو د دې چې کومه مفهوم او معنا ده هغه کې ډېر یو سمندر الله بند کړی ځکه علماء کرام لیکي مفسرین حضرات لیکي چې د ما د دې لفظ په مفهوم کې د الله پاک دا څومره مخلوقات دي دا ټول پکې راجم دي او داخل دي او بیا د مزید تاکید دپاره ورسره الله پاک جمیعا ټول دا ټکي م لګولې نو دا مار الله پاک د انسان د یرولو دپاره د انسان د چیچلو دپاره نه دی پیدا کړی د انسان د وجلو دپاره بلکې دا د الله د اړخه یو کتاب دی د عبرت چې دې مار ته وګوره او د دې نه عبرت واله او د خپل ژوند او د خپلې زندګۍ کارونه د ځان دپاره مارونه مه جوړوه داسې کار مه کوه چې بیا ستا د هغه کار نه ستا دپاره مار جوړي او بیا په قبر کې درنه راچاپېري نو د دې مار نه سبق اخله قبر یا د جنت د نعمتونو خزانه نه
او یا دغسې مارانو د لړمانانو کور وي. قبر په خپل حدیث کې راځي شغې وي چې د الله بندګانو زه د وحشت کور یم، زه د دهشت کور یم، زه د تنهایي کور یم، زه د مارانو د لړمانانو کور یم. او بنده الله پاک پیدا کړی دی صرف او صرف د عمل لپاره. بنده به عمل کوي. عمل دو قسمه دي. یو داسې عمل دی چې دا بنده الله ته ورنږدې کوي، او بل د بنده داسې عمل دی چې هغه عمل دا بنده د الله نه لرې کوي. یو داسې عمل دی چې هغه د الله خوښ دی، او بل داسې عمل دی چې هغه د الله پاک نه خوښ دی، الله پې خفه کېږي. د بنده په یو عمل الله راضي کېږي، او د بنده په بل عمل باندې الله پاک ناراضه کېږي. کوم عمل چې بنده الله ته نږدې کوي، الله یې خوښوي، الله پې راضي کېږي، هغې د عمل صالح وي، ښه عمل ورته وي. او د بنده کوم عمل چې بنده د الله نه لرې کوي او الله پې ناراضه کېږي او الله یې ناخوښوي، هغې ته بد عمل وي. سیئات او حسنات، عمل صالح او عمل سوء، قرآن کریم دې نه ډک دی. نو الله جل جلاله بنده ته وایي چې ستا دا بدن خو ما یو موشین جوړ کړی دی، موشین، او دا د کپړې د جوړولو موشین نه دی، دا د سري د جوړولو موشین نه دی، دا د عملونو جوړولو موشین دی، دا عملونه جوړوي. لہذا په دې بدن باندې ته ښه عملونه جوړ کړه، خراب عمل ورباندې مه جوړوه. همدغه یو خوله ده، کنځل هم د دې نه راوځي، خیرې هم د دې نه راوځي، بهتان هم د دې نه راوځي، او نعوذ بالله د ناشکرۍ الفاظ هم د دې نه راوځي، د کفر الفاظ هم د دې نه راوځي. هم د دغې خولې نه تلاوت هم راوځي، دعا هم راوځي، ذکر هم راوځي، او په بل مسلمان باندې سلام اچول او سلام اغشتل دا هم د دې نه راوځي. خولې وله لکه دا په یو اړخ لاړه نو بل عمل به دې راوځي، او که په بل اړخ لاړه نو ښه عمل به دې راوځي. الله پاک وایي چې دا خوله په داسې طریقې استعمالوه چې د هغې نه ښه عملونه جوړېږي او راوځي. اته به ما ته رانږدې کېږي او زه درنه پې خوشحاله شم او زه یې خوښ کړم. او مسلمانانو ورونو، ښه عمل دا بیا دوه قسمه دي. یو داسې عمل دی چې هغه مقبولي، الله یې قبول کړي، او بل داسې عمل دی چې دی خو ښه لیکن الله پاک قبول کړي نه دی، مردود عمل دی، الله یې رد کړي. نو د مسلمان بنده هغه عمل صالح به په دارینو کې د ده د نجات ذریعه جوړیږي چې کوم عمل الله قبول کړي. عمل مردود چې کوم الله رد کړي دا د ده د نجات ذریعه نه جوړیږي. د دې د وجې نه عبدالله بن مسعود او عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا لولو صحابه کرام دي. دی بداوی چې کچرته مونږ ته په خپل ژوند او په زندګۍ کې صرف دومره پته ولګي
چې زما د ژوند او د زندګۍ 2 رکعاته مونځ الله قبول کړ نو دا به زما د بار د دنیا او د ما فيها نه ما د خوښ او بهتري نو ذریعه د نجات به کوم عملونه جوړیږي عملي صالح او بیا په عمل صالح هغه عمل چې کوم عمل الله پاک قبول کړي او د قبول شوی عملونه درې نخي د قران او د حديث پرنا کې علما ذکر کوي یو هغه عمل چې هغه کې درنوالي وي او بل هغه عمل چې هغه کې حسني خيشتي او بل هغه عمل چې هغه کې خوږوالي یو وزن درنوالي او بل حسن خيشتوالي او بل خوږوالي مونږ تاسو چې سودا اخلو پي اخلو چې اخلو وړه اخلو چيني اخلو وړي اخلو او دوکانداري دا تتلي نو سپک ټول خوخو او کا ترون ټول خوخو وای کا سپک خوخو خو بل نه او د ځان د ورکم خوخو درون خوخو نو لکه څنګه چې موږ تاسو د ځان د بار درون ټول خوخو الله وي زما بنده زمستا درون عمل خوخو ما سپک عمل می دینه پکا عمل دی ډیرامه عمل دې څنګه درنه درونه کا عمل او دا څنګه مسلمانانو ورونو د قبول کړي شوی عمل دویم من خدادا چې هغه خشتي خولي ان الله جميل يحب الجمال الا خلني جميل لي او خل يا شيخ وخي مونږ تاسو د ځان د بار کورم خل ګورو کپړم خشته خل ګورو سولیم ځان خل او خشته ګورو بشیم ځان خل خشته ګورو بی خوند جامه موټر کور دیشم نه خو د ماشوم نه خو چې هغه په اسم نه پويږي په اسم نه پويږي خو دومره پويږي چې دا پیسې دا خسته دی او دا نه دی دا جامه خسته ده ونه ده نشینی خسته نه خو نو الله جل مجله فرمایي چې ای زما بندا لکه څنګه ته په دنیا کې ځان لا حسن او کل شی خوخه ته ما د عمل د بار پیدا کړي هغه عمل دې څه خوخه مې کوم سي کل او خشته فضائل اعمال کی بتا سودا حدیث د تبلیغ د مرګرونه اوریدلی چې کوم مزګزار مز ګډ ورکی سر خپې لاس ورلمات د واجباتو د سننو د مستحباتو خیال ونساتی نو فرشتي د غموز راوالي او په یو ښه زړه شلیدلې چیرله کې تورا توکي او د مزګزار ورمانی په مخولي چې داسې به خوند مز الله نه خوخه مزبکی خو خولې مزبکی چاره قبول کی او دریم منخه د قبول کړي شوی عمل هغه څه شي دی خوږوالی چې کوم عمل کې خوږوالی مونږ تاسو ځان د بار خوږه چې خوخو خوږه شربت خوخو او خوږه حلوا خوخو او ارشي خوخو دا تبلیغن ډېر ښه خبرې زده کړي یګه به خبر باندې ځکه ټول دنیا کې ګرځي راګرځي هر رنګ انسانانو سره واسطه راځي نو د تبلیغیانو مقوله ده متل دی بوخابه چې د چانه باندې تاسو کو څنګه چل دي څنګه حل دي او شکر دی
او چې چاته مو وای الګ څنګه چل دی وای شوګر دی خبر باندې نو چې کوم ملګری په شوګر کې مبتلا دي اخو ته نه یو طرف تک خو چې کوم د شوګر رسیدي محفوظ دي ناغیزان له خوشي خوخي او دا د عربی متل دی الانسان حریص فيما منعه و انسان چې د کم سیز نه منع کړی شي کنه د هغه سیز د کولو حرص ورته د ټول بیا زیات شي نو چې کوم خلک د شوګر نه بچ دي خو شي د هغې دومره نه خو څومره چې د شوګر والا خو ځکه منع کړی شوی نو دا څنګه الله جل جلاله د مسلمان بنده څه شي خوخی خوږ عمل خوخی عمل درون کا خیشته کا او بیا پکې خوږه چینی واچ شي خوږ شي عمل الله قبول امام بخاری رحمه الله په بخاری شریف کې یو مستقل عنوان قائم کړی بابو من ذاق طعم الایمان دا باب دی دا عنوان دی دا هغه مسلمانانو د بیان لپاره چې چا د خپل ایمان خوږوالی سکري خوندې سکري او بیا یې پکې د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ حدیث را نقل کړی نه محبوب پیغمبر فرمائی 3 اعمال چې بچا کې موجود وي ذاق طعم الایمان دی به د خپل ایمان خوږوالی وسکي ډېر علما وایي چې د دې خوږوالي نه مراد باطینی معنوي خوږوالی دی باطینی او معنوي خوږوالی مطلب دا دی چې دې څومره نیک عمل کوي خوند به ورکوي ستړي کېږي به نه او د بدو عملونو به الله د ده په ځکه کرکه واچوي او ډېر بزرګان علما دا هم وایي چې د دې نه ظاهري خوږوالی مراد دی کم مسلمان چې په تقوا کې اعلی درجې ته ورسي نو بیا شکل دی الله ته په عبادت باندې ودرېږي نو زما او ستا په دې خوله کې د چینی او د شادو چې کوم خوږوالی راځي د هغې نه زیات خوږوالی بیا هغه ته په سجده لګولو کې الله پاک ورکوي او دې په دې خبر باندې پوهېږي